جی ګرانو کتونکو په نننۍ ویډیو کې به مونږ خبره کوو خاص کر د امریکا کې چې کله ډونلډ ټرمپ راغی نو د هغې حوالې سره ډېر خلک خوشبینه ول او ډېر خلکو څخه خاتمې لرلې چې ګنې داسې به وشي خو په امریکا کې هم دغه څیز دی چې د پاپولیسټ ووټ چې کوم دی نو هغه ټرمپ واغستو د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ هغه پې ځان صدر جوړ کو خو د هغې نه بعد هغه چې کومې خبرې کړې وې د هغې حوالې سره به هم مونږ ذکر کوو په نننۍ ویډیو کې او دغه به هم کوو چې اوس کیږي څه یعنې الټه روان دي د هغې وجه دا ده ګوره میاشت نه کیږي او که مونږ وګورو نو د ټرمپ صاحب چې تر اوسه پورې کومې پالیسیز دي او کم د هغه چې کوم صدارتي حکمنامې جاري کړي یعنې څنګه چې دفتر یې کو کېناستو کرسی سنبال کړه نو هغه صدارتي فرمانونه جاري کړل نو دغه چې کوم دی په موجوده ټایم کې چا چې وله ووټ ورکړی دی نو د هغې دپاره هم دا شاکینګ دی لکه اوس مونږ ویلی شو د ایمیګرنټس حوالې سره چې د ټرمپ کم اپروچ دی نو هغه هم ډیر بدل دی که وړاندې له دې دا ویلي ول نو ظاهره خبره ده چې کوم ایمیګرنټس دي په یو اس کې په امریکا کې نو هغې به وله بیا چېرته هم ووټ نه و ورکړی خو په موجوده ټایم کې اوس داسې ویل کېږي زموږ چې کوم ملګري دي دوستان دي هغه ځای کې او یا د هغې کومه نور داسې ازادي ادارې د خبري ادارې دي نو د هغې مطابق اوس داسې ده چې د ایمیګرنټس دپاره هسې بهانه کتلی کېږي یعنې ډاکومنټډ او ان ډاکومنټډ ټولو دپاره دغه خبره ده چې اوس هغه وتلی کېږي یا ویستلی کېږي په دې باندې به راځو ون بای ون په دې باندې موجوده ټایم کې که د ټرمپ صاحب کابینې ساخت ته وګورئ که جوړښت ته وګورئ نو هغه وایټ سوپریمیسي والا کوم چې په امریکا کې د وخت نه یوې زمانې نه دغه څیز روان و اوس بیا هغې طرف ته امریکا روانه ده یعنې سپین پوستي چې کوم دي نو د هغې دپاره هغه یو خلک چې کوم دی نو هغه لږ اوچت دي دغه څیز روان دی په دې کې ټرمپ خلکو ته ویلي هم ول چې ګنې که فرض که داسې وي دا کوم ایمیګرنټس چې راځي نو دا چې په کومه ریشو را روان دي نو هسې نه چې دا سپین پوستي خلک چې دي دا به آوټ نمبر شي دا به کم شي او دا نور خلک به پسې واشي د دې ترڅنګ بل طرف ته که مونږ وګورو نو مسلمانانو ورله هم ووټ ورکړی دی خو د مسلمانانو صرف په دې اند باندې و چې ټرمپ په چونکې نور کله دا خبرې کولې غزا کې یا په فلسطین کې به مونږ جنګ چې کم دی نو دا به ختم کو دغه رنګې نور ملکونو کې به مونږ لاسوهنه نه کوو د امریکا د خلکو د ټیکس پیسه چې دا په امریکا کې لګي دغه بیانونه یې ورکړي ول نو خلکو دا ګڼله مسلمانانو چې ګنې بس د ټرمپ دغه چې دي انټنشنز یا د ټرمپ اراده چې کومه ده نو هغه دا ده چې بس یاره د امریکې سره به یې کاري په نورو ځایونو کې به ګوتې نه وي نه به جنګونه جوړېږي نه به دغه کېږي دغه رنګ یو بل فیکټر چې کوم دی نو هغه دا و چې ګنې ټرمپ چې دی دا پرو عمران خان دی نو په دې کې هم هغه خلکو ورله یعنې کم خلکو چې عمران خوښو نو هغوی ورله هم په دې واجب باندې دغه ورکو چې چونکې ټرمپ کله چې عمران خان وزیر اعظم هلته یې دوره کړې وه نو هغه ویلي چې دا زما دوست دی نو خلکو وایي چې ګنې دغه د دوست دپاره به دا دوست چې دی به په پریشر راولي په پاکستان باندې او داسې به دغه وشي خو هغه په حواله باندې هم کومه بالکل کومه لبکشایي چې کوم دی نو هغه ټرمپ نه ده کړې دغه رنګې که مونږ دا خبره وکړو چې په امریکا کې په خپله باندې څنګه چې ما وویې د وایټ سوپریمیسي والا فیکټر چې دی نو په هغې کې لکه تاسو وګورئ لیټن امریکا یا لاتیني امریکا یا هغه خلک چې کوم سپینش ژبه وایي نو د هغوی دپاره هم باقاعده زمونږ معلومات دا دي چې هغه خلک په زور نیولې دی هتکړو کې نیولې دی او په فوجي جهازونو کې واپس لېږلی دی نو هغه خلک اوس احتجاجونه هم کوي راوځي دغه خلک چې کوم سپینش ژبه وایي او هغې وایي چې زموږ سره زموږ ډسکریمینیشن یا زموږ استحصال کېږي نو دغه څیز روان دی بیا که تاسو وګورئ د ټرمپ د غزا حوالې سره چې کوم بیان راغی چې یاره دا غزا به مونږ خالي کړو او دا فلسطینیان چې دي دا د اردن ته لاړ شي او بیا به مونږ دغه ځای جوړ کړو نو یو دغه خبره شوه مونږ چې ګورو خاص کر د ټرمپ صاحب په اوسنۍ کابینه کې چې کوم ریسیزم دی یا ریسسټ اپروچ دی د دغې کابینې د غړو یا بیا په خپله د ډونلډ ټرمپ نو داسې بظاهره ښکاري چې کوم ماینارټیز دي هغه ځای کې که هغه د مذهب په حواله باندې دي که یا هغه نور کوم اقلیت دی نو د هغې په حواله باندې د هغې فیصلې چې کومې دي یا پالیسیانې چې دي نو هغه هم داسې ښه نه دي او خلکو ته ښکاري چې ګنې دا صورتحال چې کوم دی نو دا به نور هم خطرناک شي ولې چې هغه اوس اقدامات هلته روان دي په زوره ویستل روان دي د انډیا حوالې سره تاسو وګورئ ایون د ایشیا حوالې سره تاسو د هغې چې کوم پکړ دکړ روان دی او خلک نه پرېښودلی کېږي کار ته ډاکومنټس او مطلب کو هغه ډاکومنټډ دي او کو هغه ان ډاکومنټډ دي د دغې خلکو څوک قانون نشي ماتولی که چا قانون مات کو نو ډیپورټ کیږي ها د دې سره به زه یو بله خبره تاسو ته وکړم د امریکې خلکو ګڼله داسې چې ګنې یاره دا به د افغانستان او د پاکستان حوالې سره به په اپروچ کې کوم بدلون راشي خو په موجوده ټایم کې ډونلډ ټرمپ چې کوم دی نو هغه د افغانستان بالکل ذکر
هم نه کوي، او دا خبره هم یو خطرناکه ده چې لکه ذکر یې نه کوي. ځکه چې تېره ورځ یو افغان جرنالست و، هغې د هغه نه تپوس وکړو چې په افغانستان کې اوس هم جنکۍ نه پرېښودل کېږي تعلیم ته دغه ته. نو ټرمپ بس یو دغه وکړله چې بس یاره ستا په سوال زه پوه نه شوم، خو اوایډ کوي، دغې حوالې سره ذکر نه کوي. بل طرف ته کوم وګورو یا د یو اس ایډ چې کوم دی، کوم آنګوینګ پروجیکټس دي، هغه یې بالکل په یک جنبش قلم چې کوم دی سنګل سټروک اف پن هغې باندې هغه ودرول، بندې کړل. دغه رنګې که موږ وګورو چې کوم نور فنډونه به یې په مختلفو مدونو کې ورکول، دغه امریکا دا چې دا به کمیټمنټ وکړو، خلکو ته به یې وایي چې یاره د دهشتګردۍ خلاف جنګ تاسو روان کړی دی، موږ بس تاسو امداد نه پرېږدو، دا واغه هغه ټول امدادونه چې کوم دي نو هغه په موجوده ټیم کې ودرولي دي. نو دا موږ ویلی شو په موجوده ټیم کې چې ټرمپ چې د خلکو نه په کم دغه باندې ووټ اخیستی و بیانیه باندې، نو اوس په خپله باندې د هغه بیانیې نه رو شاته کېږي، یا خو دغه خلکو دغه بیانیه صحیح ګیچ کړي نه وه او یا هغه د خپلې بیانیې نه په شا کېږي.